سره تقریر دی کنه تقریر څه ګران کار دی خو چې قرآن دې زده یې چې قرآن دې نه زده نو ته به کیسه یې وایې نو د خطا خطیبانو کتابونه به ګورې او خطبه پلان او خطبه د پلاني او خطبه د پلاني که هغه به څه یې کیسه یې به شروع کړي نو کیسه یې کې به دا پته لګي چې رښتیا دي او که دروغ دي خو بوډای لاړه او بوډای راغله هلته یو بوډایګانو کیسې به کې سړیه د قرآن مقاصد ووایه ملګرو ته مې وې شمس العادي د دوی به پروګرامونه کوله نو تقریري مقابلې به وي یو ورځ ما کېنول ما ورته وې زمونږ موقف تاسو بدلوي تاسو تقریري مقابلې شروع کړي دي نو دا طالبان کوم طرف ته بیایي تاسو تقریري مقابلې ګوري نو دا طالبان کمره کې ځان پسې ور بند کړی یو وی لالا لنا ماما لنا کاکا لنا تا لنا ما لنا خطبه یې شروع کړې ده بل اړم دی خطبه وایي یو شان اواز وباسي بل پسې تاسو خدای په دې اخته کړل زمونږ طالبان خو علما وو دوی خو علمي شوق وو د تحقیق شوق وو نو تاسو خو د پنجاب خطیبان جوړ کړل د پنجاب خطیبي شوتې به ولي لرې لرې او خوا کې به یې کېناستی نه شي که کېناستې نو ته به وایې ګینې د پشکال باران را باندې شوی دی دومره شوتې ولي او یې سم نه خطیبان دې مه جوړوي ما یې علم ته شوق پیدا کوي نو طلباو ته وایي خلاصه به اورئ اصول به اورئ د قرآن د آیت تحقیق به کوي په یو موضوع باندې به د قرآن آیاتونه پیش کوي نو تاسو دا جوړ کړئ نو تاسو ته هم شئ خطیبان ته جوړوي دا خو چې ټیک خبره ده نو هغې نه بعد بیا خبره لږه بدله کړه دا به لږه مخه نیسي کله چې ته یو آیات ووایې نو د هغې مقصد شروع کړه مقصد یې خلکو ته ووایه هغه به بیا د هغه د زړه نه نه وځي پخوا په بیرته د سوات نه یو کس به راته امي سړی او ساده سړی بیا زما درس له به راته د شیخ القرآن درس کې به بیا زما درس کې و او د هغه پورې په دې کمبر باندې یوازې هغه به ناست و یو ونه وه د هغې د لاندې یو ورځ راغې نو سترګو کې اوښې ګرځېدې ما ویلې وی زما نه چا قرآن پټ کړ نو ما قرآن کریم کې د څه لیکلي وو وی نه نو ما خیر د زه تعالی بل د هغې نه ښه قرآن مجید درکړم نو ما ښه قرآن ورله راوړه ښه کاغذ والا دغه والا ما نه دا والا وی نه دا نه ما له خپل قرآن نو ما ورته وی ستا قرآن څنګه و یو ساده قرآن جومات کې پروت وی داسې و نو ما دا والا کنه وی نه نه زه بل کې نشم ویلی نو ما بل کې نشي ویلی ویاو او هغه به پورې ناست و اواز به یې ما دې ځای اورېده چې د مازدیګر کې به یې ځان له تکرار کو دا ترجمه به یې ښه صحیح ترجمه به یې کوله نو ما ورته یې ولې وی ما له هغه خپل قرآن کې راځي ځکه ټول عمر مې په هغې کې د شیخ نه ویلی دی او تا نه مې ویلی دی نو ما ورته وی تاسو سبقونه وی ما خو هېڅ نه دي ویلي زه امي سړی ما یې ښه بیا کېناستم ورسره خبرې مې ورسره شروع کړې چې لږ دې خوشحاله شي نو ما ته یې ویې زه په سوات کې د دې چارباغ علاقې و اوس وفات شوی دی الله دې وبخي نو وی زه میان به مې نیول جال به راسره و میان به مې نیول او د دې پیپریانو څخه خلاف و د شپې مې خوب ولیده او دا دوره را روانه وه ما ته دورې پته نه وه نو زه میان نیومه او دا سیند د بره نه سیلاب راغی چې سیلاب راغی چار چاپېره سیلاب دی اوبه دي او د منځ کې لږ ورته ځای ټاپو دی زه په هغې ولاړ یم او زغم دی را سره چې دا اوبه سیلاب مې وړي
وی په دې کې چې مې کتل یو سړی لامبو وی او زما خواله راغی زه د مټ نه ونیولم ما ته ویې بیغمه شه راځه په دې سیلاب کې هغه لامبو وی او زه د مټ نه نیولې یم زه یې پورې کړم په کمر یې ودرولم ما ته یې ویل چې ځه چې هغه روان شه نو ما تپوس وکړه دا څوک دی د دې خوب حالت دی وی یو کس ما ته ویل چې دغه پنځپیر مولانا صاحب دی که نه شیخ القرآن دا پنځپیر مولانا صاحب دی ما چې ښه وی چې څنګه راویښ شوم شپه وی ما ښځې ته وی چې ما له بستره وتړه وی څه کې ما چې پنځپیر ته ځم وی هغه راته ورته ولیکل لیونۍ دې شپې ته وګوره وی ما چې بس هر څه چیز ځمه وی بستره مې په خپله راغونډه کړه او بستره مې په څادر وتړله پړېونه وی هغې مې رور له اواز ورکړ ګاونډ کې مې د رور کور چې راشه د دماغ مو کې څه چل شوی دی راپاسې او بستره غونډه کړه چې پنځپیر ته ځم رور مې راغی خپل مې راغلل وی ما ورته وی چې روغ موټ یم لیونۍ نه یم خو به ځم پنځپیر ته هغه یې رانه پیسې پټې کړې وی ما چې پیدل ځم خو ځم وی چې د کوره راووتم را روان شوم رور راپسې پیسې راړې چې زه دا واله اوس ورشه نو تپوس مې وکړه چې پنځپیر کوم خوا دی وی هغه وخت کې بس ته وختم را روان شوم پنځپیر ته چې رالم درس شروع نو په درس کې کېناستم او اکه چې زه هر کال راځم درس له قرآن اورم او قرآن مې زده کړ او داسې ښکلې معنه به یې کوله چې صحیح معنه به یې کوله او هغه خپل قرآن کې راځي بلکې نه راځي راله ځکه ما لفظي قرآن نه ویلی ما دلته قرآن وی خو معنا مې زده کړه او الفاظ وامه خو هغسې نشم ویلی چې څنګه سړي ویلي نو معنا به وي او لفظ به نه وي او روان به او ترجمه به یې کوله ترجمه چې صحیح زده کړي د قرآن په خوند به پوه شي عقیده به دې سم شي عمل به دې سم شي خو چې قرآن صحیح ووایي